السلام علیکم. تحریک لبیک والا د فلسطینیانو د مظالم خلاف یو درنه ورکړې ده د فیض آباد په مقام باندې، او د فیض آباد د پینډې او د اسلام آباد لارې کمپلیټ بند دي او په زرګونو خلک ناست دي. د مسلمانانو د ظلم خلاف چې څوک هم ودرېږي نو د هغې حمایت پکار دی. خو د تحریک لبیک د دې ریلي په دې محرم دوران دلته راتله، آیا د دې صرف مقصد د فلسطینیانو حمایت دی یا د دې په شا څه نور مقاصد دي؟ ځکه چې د دې نه مخکې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد صاحب په اسلام آباد کې یو درنه ورکړې وه د فلسطینیانو په حق کې، او په هغې به روزانه پولیس تشدد کو، لاټي چارج به یې کو، کو هغوی به ریل ایسته هغه به یې منې کوله، او کو د فلسطین جنډه چا راغسته نو هغه به هم د حکومت د لاس نه د ماشومانو اغسته. او کو تاسو کتلي په پی ایس ایل په میچ کې هغې کې هم جنډه چې کوم وه نو هغه چا نه پرېښوده. بیا خبره دا ده چې د فلسطین د دې مسلې خو یو کالو شو چې اسرائیل ظلمونه کوي، 45,000 مسلمانان پکې شهیدان شو او فلسطین لوټي لوټي شو. نو اوس ولې تحریک لبیک والا ته کال پس ولې دا ور یاده شوه؟ بیا د دې نه مخکې کو تاسو خیالي جماعت اسلامي والا اعلان کړی چې موږ به په 12 تاریخ په اسلام آباد کې د مهنګای خلاف درنه ورکوو. نو بیا وزیر داخله محسن نقوي هغوی سره ملاقات وکړو او هغوی دې ته قایل کړه چې امن و امان صورتحال خرابیږي، محرم دی، نو تاسو دا درنه لیټ کې. نو هغوی 26 تاریخ ته کړه. د دې نه مخکې کو تاسو خیالي تحریک انصاف ته خو هیڅ قسمه د سیاسي ریلي د جلسې اجازت نه و، چې کله به هغوی څه کوشش کوو نو هغوی ته به دفعه 144 او د دهشتګردۍ مقدمې په حکومت لګولې. بیا چې د اسلام آباد های کورټ په حکم باندې ترنول کې وله ځای ورکړو، هغوی تیاري شروع کړو، د شپې جلسه باندې پولیس چاپه وواله، کنټینر یې ته یوړې او ان او سی وله کینسل کړه. نو هېڅ چاته اجازت نشته. او بیا په محرم کې دغه تحریک لبیک والا په زرګونو خلک راځي او دلته ورسره ناستي او ویډیوګانې په سوشل میډیا شیر کیږي چې د پولیس سینیر افسران د هغوی سره ګل میل دي، د هغوی حمایت کوي. نو په دې باندې د خلک بیا څه د شکوکو شبهات اظهار کوي چې آیا د دې ریلې مقصد صرف د فلسطین د مسلمانانو یکجهتي ده، کو په شای څه داسې طاقتونه دي چې هغوی دې وخت کې دا ضرورت دی چې په ملک کې داسې صورتحال جوړ شي. دویمه خبره پکې یو بله دا ده چې تاسو ته پته ده چې تحریک لبیک والا مذهبي انتها پسند تنظیم شمارلی کیږي، او زمونږ مشران چې د آرمی چیف یو کوشش کوي، اس آی اف سی اداره جوړه کړې ده چې د بهر ملک نه پکې انویسټمنټ راشي. نو د مغرب خلک چې په میډیا دا ګوري چې اسلام آباد ټول انتظامیه د یو مذهبي تنظیم د لاسه بې بسه ده او لارې بندې دي، نو هغه خلک به آیا پاکستان کې انویسټمنټ لراشي؟ نو کو تاسو خپل د دې نه ذاتي مقاصد حاصلوي خو نقصان ملک ته ډیر زیات دي او هېڅ چاته اجازت نشته، صرف تحریک لبیک والا ناست دي. نو دا یو څو سوالونه چې کم د عوامو په ذهنونو کې ما وی چې زه تاسو سره ورسوم. فلسطین په مسلمانانو هر مسلمان دړمن دی، خفه دی، په د هغې دپاره په هر محاذ خلک کوششونه کوي، اواز چوتوي. خو کال پس چې تحریک لبیک والا ته د فلسطین دړ یادیږي نو ښه خبره ده، خو کو مقصد یې څه نور څه نه وي. ستاسو څه خیال دی؟ سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.